کونسل شیرپاو او زما د دې محلې د دې ګیر چاپېره کلیو ټولو ملګرو په جمع السلام علیکم. او د سلام نه پس زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم کوم ملګري چې موږ ته دلته مخامخ ناست دي، که زموږ درانه معزز مېلمانه موږ سره په سټیج ناست دي، د هغوی هم شکریه ادا کوم چې دونه په لنډ تنګ وخت کې ځکه چې دا تقریبا 12 یونین کونسلې دي او 36 ویلنج کونسلې دي او دوی په دې شارټ وخت کې موږ له ټیم وویستو، نو زه د خپلو په سټیج ناستو مشرانو هم ډېره شکریه ادا کوم. وروڼو که زه د دې شیرپور یونین کونسل هر څومره شکریه ادا کړم نو هغه کمه نه هماغه د شکریه چلم نه راځي، ځکه چې دا دلته کې زموږ 22م پروګرام دی. 22م دې کې ډېر ملګري موږ سره په نورو پروګرامونو کې موږ هغوی وکتل، موږ د چوک نه شروع کړې وه او داسې یاسین آباد او عبیدالله خان قلعه، جاړه، مومن آباد، علي شاه قلعه، مندوزی، دورخیل، خو شیرپاو کې چې دا څونه محلې دي هرې محلې ته موږ ځان ورسوو او هلته چې زموږ کم استقبال وشو، کومه مینه د خلکو موږ له شیرپاو وام راکړه، انشاءالله چې دا مینه به موږ نه هېرو چې زموږ په رګونو کې لږ هم ساه غړېږي او دا کومه مینه نن دې خلکو وکړه، انشاءالله موږ پښتانه یو، موږ به دا چلې مېر نه کړو. یحیی جان مومن دلته کې د دې ځای نه خلک ولاړ دي، هغوی دا خبره کوي چې د دې شیرپاو نه خو څوک ولاړ نه دي او یاره دا اوږد نوم یې راکړې. وروڼو دا یحیی جان مومن چې نن ولاړ دی دا تاسو شیرپاوالو دله دا ټیکټ ورکړی دی او انشاءالله سیږه چې دا ټیکټ ورکړی دی داسې یو لیډ به ور ورکوو، انشاءالله داسې لیډ به ور ورکوو چې د 12 یونین کونسلو کې بیا د هغه لیډ مقابله کوي او انشاءالله هغې ته به څوک هم ورته انشاءالله نه رارسي. وروڼو خلک به په هره جامه کې ګرځي، څوک به وایي چې زه دله دا درکړم، زه به در دا درکړم، خو زموږ دا شیرپاو دا ډېره پاکه مینه ده. ایاز محمد خان شیرپاو چې کله دلته کې سیاست شروع کړو نو په هغه وخت کې زما شان سړي تاسو شان خلکو ته خبرې نه شوې کولی، هغه غریب سړي له په خوله کې دا چوپه ورکړه او نن هر یو سړی یحیی جان په موږ وګورو دلته کې په دې تحصیل کې ډېر غټ غټ مالدار خلک دا زموږ په شان یو عام لیول والا سړی دی، خو په دې کې د خدمت یو جذبه وه، ځکه د پارټۍ مشرانو دله دا ټیکټ ورکړو، کېدای شي موږ کې هم هغه شان جذبه نه وه. نو وروڼو څنګه چې تاسو په هر یو مقام باندې د دې نه مخکې بلدیاتي الیکشنو کې زه تحصیل ممبرۍ ته ولاړم، وروڼو زما یو وټو یو به مې د وروڼو، یو به مې د پلارو، یو به مې د ترو، خو چې ټول راټول کې یو شل 15 شپه به ته جوړېږي. خو تاسو چې کوم بانګ وایي مخالفت دي، زه د الیکشن ته ولاړم په هغه وخت کې زما مخالفت و، خو تاسو یو مینه ورکړه، ما کې خپله دا اهلیت و، خو ستاسو په تعاون سره ستاسو د وجود په طاقت سره دغه عزت موږ وګټو او انشاءالله یحیی جان مومن ته زه دا وایم چې دا صرف د ننني پروګرامونو نه ده، خو صرف ستا په نظر راغله. په دې پروګرام کې ډېر هغه خلک ناست دي چې تا له د شپې د ورځې موږ دلته کمیټې جوړې کړې دي د مشرانو د هلکانو او هغه لګیا دي، ډېر خلک ما خو تاسو ته ووایي چې زموږ نه به هم خفه وي، هغې خلکو پسې موږ کړي دي او انشاءالله چې څونه موږ د دې مشرانو دا هغه کمیټو برکت و چې دوی موږ ته بلکل دا شیرپاو د الیکشن دپاره بلکل میدان صفا کړو، نه چې به موږ کمې محلې ته ورتلو په موږ باندې به د ګلونو باران و، موږ ته به خلک روتي وو، موږ ته به مشران سپین ږیري روتي وو، زموږ ډېر قابل احترام دي، موږ ته به هلکان روتي وو،
نو ان شاء الله دا په 19 تاریخ په مونږه دا یو کاجان تخو چې ان شاء الله تاسو به دې یو ویډ ملاويږي باقي نو یو خبره بل خلک یو پروپاګاندا کوي چې دا خو د کی سره دا خو د کی سره موږ به د کی تاسو ان شاء الله تاسو باندې د پسې د کی ته نه به تاسو د پسې تاسو د کی ته ان شاء الله تاسو کومه مسلې وي دې شرکوته د موږ راوړو وخت کې بدل موږ یو وځو او تاسو څونه مسلې دي هغه به شرکوته دی خلک ان شاء الله زه خو د تیر یو خبره وکم زمانه کلی خلک ناس دي زمانه علاقې خلک ناس دي او زمانه ناظم هم ما سره ناس دی هغه وخت کې زمونږ ناظم و موږ یو منبر ته به 10 لکه او 15 لکه روپۍ پړ میلاوېدو خو وروڼو هغه 10 لکه او 15 لکه روپۍ باندې یوه کوڅه هم نه کېده خو چونکې موږ د ملي مشر جناب افتاب احمد خان شیرپو جناب سکندر حیات خان شیرپو کارکنان یو د هغه سپایان یو نو د هغوی دغه بصیرت په وجه مونږ دونه زده کړه کړې وه چې مونږ فنډ خپل خو تاسو وګورئ هغه وخت په دا شي نه به راتله چې یاره په شیرپو کې تاسو په دیشي ټیکس ولګوئ په بټۍ باندې ټیکس ولګوئ د چرګانو په فارمونو ولګوئ ناظم صاحب مې لاندې ناست دی هغې ماته دې وایي د شګو په سټاکونو ولګوئ د لرګو په ټایرونو ولګوئ په دوکانونو ولګوئ خو په هغه هر یو شي کې مونږ د هغې مخالفت کړی دی او الحمدلله په دغه 4 کاله کې یو روپۍ ټیکس دلته په چا نه دی لګېدلی تاسو به کتلي په هغه وخت کې به د ټي وي سټاف راتلو دلته په نالیو کې به هم کار کوو خو په یو وخت کې به زموږ غم خادي مدرسه کې دستاربندي یا جنازه یا څه فایر بریګیډ به مونږ له دلته راته مونږ ته به ولاړو هغه د دې ځوان برکت دی زما برکت نو انشاءالله زه د دې ناظم په سر زه تاسو سره دا وعده کوم چې انشاءالله ستاسو څونه مسلې وي تاسو به نه د تحصیل تنګي دفتر ته ځئ نه به تاسو ډکي ته ځئ انشاءالله ما ته به وایې زه به درته یو ډېر کوم او انشاءالله زما په دا یقین دی به چې دې مانه مخکې مو کونه راغلی قسم په خدای دی شیرپو بازار کې راته یو مسله جوړه شوه په واده کې چاټل یو کړو ډسپي په لار تېرېدو نو ټول تحصیل تنګي موبایل یې راغلی په دې نو درېږي زه به ته یک ځای نو بیا خدای پاکه څه وکړمه چې ما یې خاجان ته رېږو خو ما له یې موقع راغلی دی انشاءالله بیا به هم راځي په دې پروپاګانډو کې د چا مه راځئ چې ستاسو انشاءالله څه مسلې وي هغه به دلته حل کېږي زه بیا د دې خپلې علاقې د دې غونډې یونین کونسل موږ سره نظیم ملګری ذاکر موږ سره په دې شیرپو کې کوڅه په کوڅه کمپین وکړو د هغه په خصوصي توګه شکریا ادا کوم د غني حاجي صاحب دي او د دې نورو ټولو مشرانو چې موږ سره دلته کې په دې شیرپو کې کمپین وکړو انشاءالله ورونو دا 20م پروګرام دی زموږ د ماسپښین نه دې خوا انشاءالله دا څنګه چې تاسو دلته په اتفاق راغلي یې داسې موږ ته په هره محله کې رسپانس میلاو کړو او داسې موږ ته په ټول تحصیل کې رسپانس میلاویږي انشاءالله ستاسو راروان ناظم یحیی جان مومن وي ډېره مهرباني ډېره شکریه او ستاسو د ټولو ډېره شکریه ډېره مهرباني